کوم سلام څوک چې جواب ورکوي نو دا جواب ورکول په دغه وخت کې دومره لویه درجه چې د واجبو نه او د فرضو نه درجه سیوا ده. سلام کول خو مستحب دی، واپس چې ته جواب ورکې نو جواب دومره لوی ثواب ده چې د فرض او د واجبو نه درجه سیوا ده. دریم هغه ځای دی چې ته کله اودس وکړې او د مونځ ټیم نه یي، اذان نه دی شوی او تا اودس وکړه، ته په اودس کې ناستې، چې کله د مونځ ټیم رالی او اذان یې وکړه ته بیا راړې، ستا اودس شته خو بیا دې دوباره بیا اودس وکړه دغه جمعې ته. الله رب العزت په دغه اودس باندې دومره خوشحالیږي، مستحب عمل دی. که ته اودس کې بیرته دوباره ثواب درته میلاویږي، کو اودس نه کې نو ته ګناهګار نه، لیکن دی انسان دوباره اودس وکړه. نو چې کله دوباره اودس وکړه نو الله رب العزت له د فرضو درجې منګي ثواب ورکوي، دومره ثواب ورکوي گویا کې د سره اودس وونه او هغه فرض اودس وکړه چې کوم په الله فرض کړی دی او د باندې اودس مستحب و. نو دا درې ځایونه داسې دي چې الله رب العزت په مستحب عمل باندې د فرضو درجه انسان نه ورکوي. نو نرمي به انسان خامخه کوي، ځکه الله رب العزت یو انسان ته مغفرت وکړه، پیغمبر دغه یو انسان تذکره وکړه. ولې؟ ځکه چې هغه یو انسان داسې و چې اخیستلو خرڅولو کې به نرمي کوله، چې کوم مالدار سړی رالی نو په ښایسته طریقه باندې به اخیستل خرڅول کول، او چې غریب به رالی نو هغه ته به معافي کوله. اوس دغه یو انسان په تیر شوي امتونو کې تیر شوی دی، پیغمبر یې تذکره کوي. دومره لوی شارونه چې ورکوي د قیامته پورې به دی تذکره کېږي. وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف درد دل دی چې د انسان کې درد دل موجود و. په دغه انسان کې د خفګان دغه رنګې د رحمیت چې کوم صفت دی دا پکې موجوده، نو ځکه الله رب العزت دومره وستایه چې د قیامته پورې به دغه انسان یادېږي.